بسم الله الرحمن الرحيم باب كتاب القاضي الى القاضي دغه ده کنه هجي تروسه د کتاب القاضي بیان باب ادب القاضي بیان سید مکوا پرې نو د باب ادب القاضي بیان تروسه اوس کتاب القاضي الى القاضي بیان کړي مناسبت مخ کې سره آسان دی مخ کې د سجن بیان او د قید هغه یو قاضي کولو سره به قید کولو اوس مسله د دوو قاضیانو د یو قاضي بل ته لیکل کوي بیان را روان دي نو هغه په منزله د مفرد او د مرکب دی مفرد مقدمي مرکب معنی نو بسيط او د مرکب دی رسی وای هغه واحد او دلته دو دي او دا باب کتاب القاضي للقاضي علامه شامی بیان کړی دی دام د احکام او د قضا نه دي فرق دومره دی چې مخکې احکام د قضا یو قاضي پورې متعلق دلته دو پورې دي راسي بي مسله را تول ذکر کوي قدري مولا ويقبل كتاب القاضي للقاضي في الحقوق مولي سيب د یو قاضي لیکل چې بل قاضي ته و کې دا به قبليږي سکه به قبليږي حقوق کې به قبليږي بیان کوم دا الچي په یو حق با دا الچي کم قاضي ته لیکل وشي نو دا پکې وی چې دا حق ماته ثابت شوی دی او تی نافذ کا یا ته اثر نو په دې مقدمه و چلا ورستو بیان روان دی ښا برحال ووري لکه اصطلاحات وو ویو ولا مسله آسان شي کله د سکیږي چې یو قاضي بل قاضي تلیکل کوي لکه ز قاضي وا د خالد تلیکل وکم اصطلاح به موږ دا بیانو کاتب قاضي یو دا څوک چې لیکل کوي او چاته چې لیکي هغه ته ویل کېږي مکتوب الیه قاضي پوه شولې په نو مسله دا ده چې کاتب قاضي کوم لیکل وکي مکتوب الیه قاضي به قبلي د ال چې بدیلی کلو باندې گواهی شوی بس دا ولا مسله د نور قصه کوي وتا ويقبل كتاب القاضي قبلي کې وكتاب القاضي الى القاضي في الحقوق حقوق بیان روان دي اذا شهد به کله چې په دغه کتاب باندې گواہی ورکړل شي اندو د دې کاتب قاضي په مجلس کې الکدا کتاب القاضي للقاضي ولي قبول له للحاجه حاجت دی وتا حاجت بیان ک کنه علامه نبینو صبر وک بیان وی کا اوس د دې دوه صورت دي ټول بار غوري فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهاده وكتب بحكمه وليس كتاب القاضي للقاضي تو قسم دي دوا یو ته سجل ویل کیږي سجل اول ته کتاب حکمی ویل کیږي توجه سجل دې ته ویل کیږي چې دا کاتب قاضي چې د اعظم ما ته مدعی رااله داوی وکړه مدعی علی ور سره دی مدعی گواهان را وصل دامي گواهان دي کاتب قاضي گواہی واوریدله لا فیصله نه وکړي چې دې کې دغه مدعی علیه ادب القاضي زه تلاړې مثلا خالد په اسلام آباد کې د وزب په خبر کې مې اسلام آباد تلاړې نوز بزلی کل وکما دی مکتوب الیه قاضي ته چې بي ارث شوی دي صرف او صرف ته نفاذ وکا گواهیم شوی فیصله شوی ده فیصله عذاب هغه فیصله ولي کما دغه شان فیصله شوی ده ستاسره چې کوم مدعی در سره د پاغزر روپی د مدعی مثلا لازمی شوی وایلته د تسوی لیکيږي سجل دیم صورت ده چې مدعی داوا وکي به خبر کې دلته زما په قضاوت کې گواهان امراولي خدای چې مدعی علیه نه موجود نسب فیصله نه لیکم ځکه فیصله غایب باندې نه کیږي دا قاعده ده دا غایب خلاف څوک فیصله نشي کولای زبا وصل ته کې دویم قسم د کتاب حکمی به وکم څه چې د سکار دی چې ما سره گواهان موجود شوی فیصله مې نه ده کړې
لیکل چې کله درله گواهانو گواہی وکړله به ته فیصله وکړه. نو کتاب السجل کې اول قاضي باقاعده فیصله کړي صرف نفاذ د پاره بل تلیږي او کتاب الحکمی کې فیصله دویم قاضي کوي مکتوب الیه قاضي کوي. پوه شولې به دوړه سیدی ګوره یو تاسو اول صورت فین شهیدو کجره گواهانو گواہی ورکړه علی خصم حاضرین ګوره سړی حاضر دیکھا مدعا علیه حکم بالشهادت نو د حاضر قاضي با فیصله په شهادت وکي ولی لوجود الحجت گواہی موجوده شو لبه بخمخه فیصله کوي حجت موجود شو حجت یا اقرار دی یا گواہی ده وكتب بحكمه حکم بولی کی دي تسنو ویلې کیږي وهو المدعو سجل دي تسجل ویلې کیږي. دیم وین شهیدو کچری گواهانو گواہی ورکړه بغیر حضرت الخصم خصم د دې موجوده دا فرق شو سجل کې خصم موجود وي مدعا علیه او کتاب حکمی کې نه موجود د گواهی په وخت کې نو سجل کې فیصله وکړه ځکه مقابل موجود خصم دلته به نه کوي لم يحكم ولین کوي لأن القضاء على الغائب لا يجوز ځکه قضا په غایب باندې جایز نه وي نو څه به وکي وكتب بالشهاده دویم قاضي ته صرف شهادت ویلي کې چې ما سره شهادت شوه نور فیصله ته وکا فرق معنی پوه شولې سجل کې مدعا علی خصم موجود وي کتاب حکمی کې نه موجود سجل کې چې گواهان گواہی ورکی خصم موجود وي نو قاضي باقاعده فیصله وکي دویم قاضي له صرف او صرف لیکل لګي د نافذولو د پاره نور فیصله شوی او کتاب حکمی کې چونکه خصم نه موجود گواهان گواہی ورکی نو فیصله نه لیکي فیصله هغه ته ولېږي ته فیصله وکړه نازي ورلم وکذا ليحكم المكتوب اليه دیر باره چې مکتوب الیه قاضي فیصله وکي بها په دغه شهادت موافق واذن والكتاب الحكمي د تسویل کیږي کتابي حکمی او نقل الشهاده في الحقيقه وليس بدي کتاب حکمی کې کتا سوچو کوي د حقیقت کی شهادت نقل کوي چې به ما سره گواہی شوی دا او بل قاضي ته ولېږي ما سره گواہی شوی او په اول کې حکم نقل کو حکم شوی ويختص بشرائط عمل سبدا شهادت نقل کول د لپاره خپل شرایط دي لاندې اجمالی لیکلي دي بیان به ان شاء الله راشي کا من المعلوم پنځه هغه شرایط ټول د علم ندي علم برازي په څو شینو پنځو باندې من معلوم قاضینا الى معلوم قاضی فمعلوم مسألہ کی بمعلوم دیو معلوم سړي حق على معلوم باندې دې بیان روان دی کا پنځه اشیاء به معلوم دي نذكر ان شاء الله تعالی موږ به ذکر کوو بر شروع کې ویلو للحاجه على ما نبينه کتاب القاضي الى القاضي مقبول له ځکه ورته حاجت دی کني قیاس تقاضا کوي نه دی قبول قیاس وای چې کوم دی کې گواہی وشي خاصه موجوده فیصله وکي بس خبره ختمه دانه چې بل گواہی دی یو سره شوی او فیصله دی بل ځای کې د قیاس وای دا ټیک نه ده خو استحسانا سیده ولی سیده ضرورت دی ورته د ته ویل کېږي مولي صرف استحسان بالضرورت دا دریم قسم د استحسان دی دا په قیاس معنی اولاده ولی حاجت چی کنه الحاجه تنزل منزله الضروره 31 ماده ده حاجت په زیاده ضرورت راځي کنه بس دام د شو لګه ضرورت ګوره یو ده جواز د دې موعود دا جواز د کتاب القاضي الى القاضي بل لیکلی وای دا خبره د چې مخکې مواده کړي و علامه نبینو خیرم ده کنه راځي والله جواز د کتاب القاضي الى القاضي چې د لمساس الحاجت د وجه د پیش کېدل د حاجت ندي ولي لان المدعي چې مدعي ولي سب کله کله دا سي چې مدعي د سینې شي کولای شي او ځکه خپل گواهانم حاضر کی او مدعا علی خصم حاضر کی نو کله د سي چې مو گواهان ور سره په یو ځکه ال تخصم نه کله د سي چې خصم ور سره به گواهان دغه مقام کې نه نو ضرورت دې ته چې کم ځکه گواهانی ادي قاضي له بوزي گواہی به یو ځکه پیشي نو که خصم ال ته نو بس به دې لیکلو کې کوم ځکه چې خصم واغه قاضي ته بس به د دویم قسم جوړ شي نه پیږي به ګورې وتا لأن المدعي مدعي چې قد يتعذر كل غران وي عليه بد باندې الجمع بين شهوده وخصمه پدې کې چې خپل گواهان هم جمع کیو خصم مدعا عليهم جمع کی
فاشبه الشهادت علی الشهاده لنډه دا د چې دا د شهادت علی شهادت پشان شو لکه چې مخکې موږ مشکات کې ویلو کې ذهن کې دا براله ان شاء الله قریب راشي د گواهانو په گواهی باندې نور گواهان جوړ شي التم بنا بر ضرورت جایز وا بهرحال مخکې راځي متن کې صاحب د قدرت ویلو فی الحقوق وقوله فی الحقوق قول د قدرت مولا په حقوق کې څه معنا راځي ورلا پدې کې کم کم داخل لې اندرجو داخل دي لاندې د دین حقیقه زما په خالد قرض پورې دي نکاح یو سړی په خزه باندې یا خزه په سړی باندې د نکاح دا وو کې دام یو حق دی نسب یو سړی په بل باندې دا وو کې چې دا میزوی دی بل ماشوم باندې غیر مجهول النسب ماشوم باندې کا مجهول النسب او دغه شان مغصوب یو سړی په بل دا وو کې معنی غصب کړي والامانه المجحوده امانت مجحوده یادو والامانه المجحوده ما پلان کی سره امانت خو نه را کوي انکار کوي دا حق دی والمضاربه المجحوده ما پلان کی له مضاربت باندې پیسې ورکړي وي هغه وسنه مني دا حق دی نو متن کې ویلو کنه فی الحقوق نو دا ټول بکران وجه لأن كل ذلك بمنزله الدين ځکه دا ټول بټول په منزله د دین دي او دین کې چې کم دی کتاب القاضي القاضي صحیح دی نو د ټولو کې صحیح دی هو يعرف بالوصف اعتراض وای قانون خدا دې برګورې ټول چې مدعا به شی به مجلس قضا تر حاضرې چې اشاره وته وکي دلته خو نه حاضرېږي کنه یا جواب دادې مولوی صاحب دیون کې دا قاعده نه ده او بتین معنی متعین کیږي نو چې مجلس ته قضا ته دی حاضر کې الته دا قاعده نه ده ښا پتن لګي پوهه شوي کنه الته بس صرف وسب بیانې پاکستانی روپۍ می په ورپوري دی یو لک بس دا کافی ده دلته وسب سره تعریف کیږي نو مجلس قضا ته راوړل او به ته اشاره کول له تعریف د پاره ضرورت ختم پتن لګي پوهه شوي کنه د مجلس قضا ته راوړل او اشاره ورته کول د سره باري تعریف د بارا او د حقوقو کې چې د وسب بیان وکړو تعریف وشو چې وشو نو مجلس قضا ته راوړل ضروری نشو اوس خو ورسېدل کنه نو وی هو دا دین چې دا پیجندل کیږي په وسب باندې لا یحتاج فيه احتیاج نه وي بدی کې اشاره تا او يقبل في العقار ايضا بل ورا الک ازمکو کوم کتاب القاضي للقاضي جائز دی ولی وای ازمکم هغه اشیاء دي چې هغه مجلس قضا ته نشر وړي چې اشاره ورته وکي او ازمکم بیان هم تعریف هم په وصف کیږي لکه د دین پشان او د چا چې په وصف تعریف کیږي هغه کې کتاب القاضي القاضي صحیح نظمکه کوم څه شو صحیح شو نه پیږي به ازمکه څوک مجلس قضا ته راوړي شي نشي نو د دې تعریف به څه کیږي وصف به سره حدود به بیان کیږي الاسمر له بلاټ دے مشرق دے بلانکی زمکه د مغرب ته بلانکی جنوب ته بلانکی شمال ته بلانکی لأن التعریف چې دی فيه باقارو کې بالتحديد هغه بحد بیانول سره کنا دغه نه دغه پورې ولا يقبل في الاعيان المنقوله هذا دراله اعیان منقوله کې کتاب القاضي ټیک نه دی ځکه ال د حضوري د چې په سری په وخت کې شی قضا د قاضي مجلس کې موجود اشاره ورته وکي چې دا شی د پلان کې شو او زمونږ کتاب القاضي کې حقیقت کې شی نه موجود او نه قبلي کې په اعیان منقوله کې للحاجه الى الاشاره ذکر غیر کی حاجت اشاره دی مجلس قضا ته به حاضر به امام ابو یوسف رحم الله یو مساله کړي ما ته برګوري غلام چې ده کنه دام د عین نه ده او وینځم عین ده دا به مجلس قضا ته حاضر خو دا غلام چې هم دور تخترا ځکه دا بار کار کوي او وینځ نه تخترا نو غلام کی حاجت د دې ته چې اوسب بیان کا بس کافی ده حاضر مجلس کی نه د ضروری چې نه د دې کې کتاب القاضي صحیح شو او وینځ کې نه ده ونبي يوسف رحمه الله انه يقبل في العبد دون لمه وجه لغلبه الاباق فيه زکه غالب وی اباق په غلام کې بار کار کوي اکثر تختی دون وینځ کې نه د صحیح زکه غنه تختی وانه د امام ابو یوسف رحم الله نه بل مثلا نقل ده انه وی په دواړو کې صحیح دی وینځ کې هم صحیح دی ولی د دیو بیانم په وصف کې دلی شي کنه تعریف ضروری دی تعریف به بچا کې دی شي په وصف نو مجلس قضا ته راوړل او تعریف د بار او ته اشاره کول دانه دي ضروری مړه
لنډه دا خبره دې ته جوړه شوله ټوله حاصل دا شو چې کم شي مجلس قضا ته راوړل او قضا په وخت کې غي ته اشاره کول پکې ضروری الته کتاب القاضي القاضي نه دی ټیک ویږي به دا کوم شی چې وصف سره دغه بیان نکېږي او کوم شی چې داسې چې په وصف سره دغه بیان کیږي تعریف کیږي مجلس قضا ته راوړل قضا په وخت کې اشاره کول نه ضروری الته کتاب القاضي القاضي صحیح دی وې دې دواړو کې صحیح دی خیری خبره ده شو ولی تعریف په وصف کیږي کنه وانه د امام ابو یوسف رحم الله نقل انه يقبل فيما بد دواړو کې صحیح دی بشرائط خپل شرایط دي تعرف في موضعه په جندل کېږي په خپل ځای کې مړ را لوچو سم خبر راته وکي کلم ویل پایان نه کېږي به ویل په غلام کې کېږي وینځ کې نه کېږي به بګي وینځم شامل کړل امام محمد رحم الله وې ما ته وګوري ټول پټول خلکو چې دا قصه ختمه کما کم شي چې مجلس قضا ته حاضرول ممکن وي اشاره کول ورته ممکن وي او کنه وي ممکن د کوم شي تعریف چې کیږي او کنه کیږي به هر حال به الفاظ دیگر کده آیانو نه یو کده حقوق نه پټول کې کتاب القاضي للقاضي صحیح نه خبره پر دایما عمده مفتابه رائے دا محقق ابن الحمام لیکلی ګوره وان محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل طول غشين کې سيده چې نقل کیږي ويحول يوزن بل زي تولل کیږي وعليه المتاخرون رحمهم الله تاسو په شولې مخکې راځي قال ذا قدري مولا فرمایي ولا يقبل الكتاب الا بشهاده رجلين او رجل وامراتين برګورې ټول اوله مسله دا وکړه چې کتاب القاضي للقاضي په حقوقو کې د حاجت د وجه نه صحیح ده دویمه مسله دا وکړه چې څو قسمونه دي دوا یو ته سجل وای الته صرف الته فیصله نقل کړي اول ته کتاب حکمی وای الته حقیقت کې شهادت نقل کړي مکتوب الیه قاضي به فیصله کوي څو مسله وشولې دریمه مسله الکه دا کتاب چې د یو قاضي نه بل ته منتقل کیږي دا بل قاضي به مطلقاً نه قبلې دا غیر بر شرایط دی وره هغه دا چې دا کاتب قاضي به گواهان جوړ کی دوه کسان سړی یا یو سړی او دوه خزي پڅ په دې لیکلو باندې چې دا معمولی کلال شي تاسو گواہی ورکې بل قاضي ته چې او جی دا کتابت دا کاتب قاضي لیکل دي تا تیرا لیکل دي گواہی گواهان به جوړي باقاعده د سینې چې چاله خط ورځي او بس هغه بس په فیصله کوي ولا يقبل الكتاب كتاب بن قبليه الا بشهاده رجلين مگر دا چې گواہی ورکی دوه کسان سړی یا یو سړی دوه خزي چې دا کتاب مکتوب الیه قاضي ته وای تا ته لیکل دي گواهان به باقاعده کاتب قاضي جوړي وجه څه ده یو کتاب بل کتاب سره مشابه کېدل شي به څوک ځان نه خط لیکي او مالا د بخور والا قاضي د لیکل کړي دی او تر له فیصله وګا ځان نه به لیکلای هغه مهر به پیوالي کمنه لأن الكتاب چې يشبه الكتابه دا مشابه د کتاب سره وي فلا يثبت الا بحجه نداب على ثابتيږي چې حجت موجود شي حجت سره گواهان اقایم کی بحجت تامه وهذا لانه ملزم سوال وک هدایت گواهان پکې ولې راولې یار جواب دار موږ سامي کې ویلې دي کله چې یوداسي مسلې چې هغه کې د یو سړي حق په بل لازميږي ملزم ورته وي حق ملزم هغه کې به حجت کامله پکاري پچا چې لازميږي هغه به اقرار وکي او یا به مقابل گواهان پیش کړي او دلته حجت ملزمه ده کنه یار گواهان پکې ضروری دي وهذا لانه ملزم دا وهذا د اشتراط د حجت تامه په کتاب القاضي کې ولې ضروری دي ځکه دا کتاب القاضي چې دا ملزم ده کنه د یو حق په بل لازمي او کله چې حق ملزمه وي ناغي کې حجت ضروری فلا بد من الحجه بخلاف کتاب الاستئمان برګوري مسلمان قاضي ته دارالحرم نڅوک خط راوړي د حربي بادشاہ د سیاده چی دا خط د منګ ټول ملک تامان تاسو را کوي او یا دا کم کسان چې ردن نشوي او دو تامان ورکي هغه حربي بادشاہ دا خط لیکل دی قاضي صاحب تا دلته بده خط کې گواهان نه دي ضروری چې دا اغلی کړي دي او گواهان به گواہی ورکي جی اغلی کړي نه نه ضروری پتن لګي بوې شوي کنه
ګوره د یو قاضي کتابت چې بل لذي نو بل قاضي په مجلس کې به گواهان گواهی ورکوي چې دا دغه کتابت دی. دا مسله تېره شوله که نه. البته د حربي بادشاه د سیډه چې لیکل راشي مسلمان قاضي ته چې د پلانکو خلکو ته یا زمونږ ملک ته امن ورکوي، هلته شهادت په دغه کتابت نه دی ضروري. ولې؟ جواب هغه ملزمه نه دی که نه. مسلمان قاضي ته اختیار دی که ورکوي امانه او که نه ورکوي، نه رسوي پې. بخلاف کتاب الاستیمانی، بخلاف د کتاب د امن والا من اهل الحرب نه، لانه ليس بملزم، چې ملزم نه دی نو حجت کامله مرته نه دی پکار تامه. او بخلاف رسول القاضي الى المزكي، مولوی صاحب را روانه د مسله کله کله قاضي د سکی چې د گواهانو په باره کې خلکو نه تپوس کوي چې دا گواهان صحیح دي که نه دی. منګه هدايه نکاح کې دا به اصله ویل او که خیال می نه څوک چې تزکیه کوي هغه ته سړی لیږي، کله کله لیکل ورته ولیږي. طریقې هم دا د لیکل به ولیکي چې دا گواهانو باره کې ته څه وایې. بیا چې هغه سړی مزکي لیکل وکړي لیکل قاضي له راشي، په دې لیکلو کې هم نه د ضروري چې گواهان په گواهی ورکړي چې دا د مزکي د طرف پتا ته لیکل دي. ولې دا ملزمانه ده که نه یار، نه رسوي پې. او که دغه شان دا لیکل قاضي ورکوي مزکي ته چې مزکي ته ویسا، مزکي له دا نه د ضروري چې وایي گواهان راولي چې دا قاضي را لیږلي دي دا لیکل، دا پکې نه ده ضروري. ځکه مزکي باندې لازمه نه ده چې خامخا تزکیه وکړي. پته نه لګي پوهېږئ که نه. وبخلاف رسول القاضي، هغه استاد د قاضي چې مزکي ته ځي او رسوله مالکلو خبر وکړه تاسو د رسول وکایلا سړی ولېګلو مزکی ته، نو زده قاضي د سیټه دی کنه دی گواهان په ضرور دی وای نه دی. مزکی را ولېګلو قاضي ته د مزکی د سیټه دی کنه دی گواهان په نه دی ضروري. او رسول د مزکی قاضي ته ولې لأن الالزام بالشهاده لا بالتزکیه، وای ځکه اصل کې الزام چې راځي کنه په شهادت راځي، او دلته هم مسله د شهادت نه د بچا د تزکیه ده، لا بالتزکیه. قال قدری مولا فرمای ويجب ان يقرا الكتاب لکبر وګوري ولې څلورمه مسله دا د درېمي تتمیم دی واوري تتم تمامي غان څو چې دا کم قاضي لیکل کوي کاتب قاضي دا به بدلی لیکلو گواهان جوړي دا سیم ویلو کنه. ور سره صاحب د قدرت فرمای څه به کوي پورې وورا د لیکل به گواهانو باندې ولولي الکه واوري ښا دا ولي چاغو ته پته ولګي چې دی لیکلو کې څه دي چې موږ بل قاضي ته ویسو یار، او کوي نه لولي په پړاوي ورته نه کی کم از کم علم دی وته ورکی چې دا د لیکل پکې شوی دی، یا خو باقاعده خط پړاو کې دغه په مخ کې او یادي خط مضمون ورته بس مفهومن وای ادوالو کار کوي یو کار کوي پوه شولې به نور خبره را پاتې راکا به بچو کی به چې د لیکلې په پړاو کړه به را بند کی لپاپا کې به واچي مهر به پیوي خپل پدې هم غوا داغه په مخ کې به مهر وای دوا او به ورته وسپاري نو پړاو به پکی کتابت کې څه دي دا علم به ورته حاصل کیو مهر به داغه په مخ کې وای دوا به ورته وسپاري درې پدې قصو پوه شولې د طرفین راي د نور قصه کوم. ويجب واجب دا يقرا قاضي باندې چې ولولي کتاب عليهم بغواهانو باندې ولي يعرفوا دې بر چې غواهان و بيجني ما اغلي کل فيه جدي کتاب کې دي او يعلمهم او یاد ورته علم ور يعلمهم علم دي ورکی وتا به بما فيه باندې بما فيه یعنی کتاب کې څه دي لانه لا شهاده بدون العلم ځکه بغیر د علم نه خو څوک گواهی نشي ورکولای چې علم خو راشي. ثم يختمه بمهر ولګي بحضرتهم داغو په حضور کې دعا ويسلمه به کتاب ور کې لهم دیوتا دټ کارونه ولې ضروری دي کایلا یتوهم التغییر دې لپاره چې د تغییر وهم بکران شي. ما تاسو ته ویلو هذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وجسر لان علم ما في الكتاب زکه چې کتاب کې څه دي دا علم والختم او مهر بحضرتهم دا گواهانو په حضور کې شرط طرفین شرط غني پوه شولې به څه غني. امام ابي يوسف رحم الله وی دواړه شرط نه دي چې کتابت پاغو ول ولا پړاوي کا ورته یا څه دی هغه ورته بیان کاو به دغه شاندو په مخامخ په موروا دواړه نه دي ضروري.
او د امام یوسف رحم الله قول مفتى به دی ګوره یو دا نو ګوري د طرفینو بنس باندې علم ما فی الكتاب یو او مهر داغو په مخامخ لګول شرط د دوا شرط وکذا حفظ ما فی الكتاب بل وردا ملانو ویلي کتاب کې څه دي گواهانو ته باغ یاد وی ښا دام شرط دی دریم شی شو حتی یو عام لیکل په متور کې چې دا هغه کوم مکتوب دی داغه مفهومي په کې لیکل دی سر ولاس کې ورسره چې کله تی هغه مکتوب کې څه دی غیر دل نو دې ته وګوري به ته ور یادېږي وتا پتن لګي پوه شوي کنه نو څو شرایط شو طرفینو باندې درې و به بالولي علم ما فی الكتاب مهر بداغو په مخ کې وې دوا او دریم نمبر دا چې کتاب کې څه دي چې هغه غو ته ذهن کې محفوظ وي دا غیر بار به څم ورکی یو علاهیده کاغذ به ورکی مفهوم به وتلی کلی راځي دا درې وړ شینا سیدا د نه دي شرط کا راځي ورلا وکذا دغه شرط ده حفظ داغه څه کوم چې کتاب کې دین د ما د طرفینو بنظمانه ولهدا دغه وجه د مولوی صاحب دریم د بار بیان کړي يدفع قاضي باور کې الهیم گواهان ته کتاب آخر غیر مختوم باغی به مهر نه لګولې شوی لیکون معهم د لپاره چې د گواهانو سره شي معاونته علی حفظهم لیکون د لپاره چې د گواهانو سره معاونت شي په حفظ داغو چوتور یادېږي وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا امام ابو يوسف رحمه الله اخره رای داوا چې شيء من ذلك ليس بشرط یو شی بدغه کې نه دی شرط تاسو په شولې نو څه شرط دی والشرط دا دی ای شهدهم بس چې گواه جوړ کی چې ان هذا کتابه دای کتاب دی وخاتمه دا د غولنی قاضي د کاتب قاضي مہر دی بس دا کافی ده پوه شولې به نولنی درې وړنی دي شرط سره به سره یو شرط دی کم شرط چې گواہی ورکی جی دویم قاضي ته چې دا د اول قاضي کتابت دی او دای مہر دی پس ورشه ورپسې وای دام نه د ضروری چې دای مہر دی دام دی نه وای صرف د دومره گواہی ورکی چې دا د اولنی قاضي کتابت دیتا تیرا لګلې بس مکتوب دی پوه شولې به دا کافی ده وقال ابو يوسف رحم ونبي يوسف رحم والله ان الختم ليس بشرط گواہی په مهر ورکولم نه دي شرط بلکې د سی وایا مهر لګولم نه دي شرط اولنی قاضي دی به مهر ولګي ايضا فسهل امام ابو يوسف رحم الله قصاصا نقل في ذلك بدی کتابت القاضی القاضی کې کله چې د خپل قاضي جوړ شو لما بتلا کله چې د مبتلا لما بتلیا کله چې مبتلا شو په قضا باندې وجه وليس الخبر كالمعاينه خبر د معاینه په شان د مخ کې د تصرف خبرو قضاوت څنګه کیږي به معاینه وکړه معاینه چې کله وکړه به ته اندازه ولګیدله چې خبره بدله ده واختار شمس الائمه سرخسی رحم الله ورکړه قول امام ابو يوسف رحم الله عمده مفتبی رایدا قال قدري مولا فرمای فاذا وصل الى القاضي د پنځمه مسله څلورمه شوله کنه هغه تتمه و بلکې دام دغه تتمه نه ده د درېمه قصه روانه ده لم يقبله الا بحضره الخصم ګوري وته درېمه مسله دا و لیکل به کی گواهان به جوړ کی مهر به پی وي وته و به سپاری چکل دویم قاضي تلال شي نه دویم قاضي با د لیکل کله قبلې توجه کله چې خصم موجودی ها یعنی دا کتاب به اله د لیکل به کلاوي قبلې به اله قبلې معنی کلاوي به اله چې خصم موجودی ځکه حقیقت کې د لیکل کلاول د لیکل قبلول توجه دا گواہی قبلول دي او گواہی سره اله قبلې چې خصم موجودی چې خصم نه موجود به گواہی قبلول شي دل د حقیقت کې د لیکل کلاول قبلول دا خو غزړه گواہی قبلول دي نه پیږي په خبره معنی وته ګوره فاذا وصل الى القاضي کله چې ورسیږي قاضي تلم يقبله دا کتاب بنا قبلې الا بحضرة الخصم ولدا کتاب خو به حکم د چا کړي شهادت کړي او شهادت خو بغیر د خصم نه قبليږي لانه بمنزله اداء الشهادت د کنه د امیر د ویلي فلا بد من حضورهم ضروري دی په حضور د خصم بخلاف سماع القاضي الكاتب برګوري یو نفس اوریدل لیکل نکولاوي هغه د خصم نه غیر مو اوریدل شي چې مونږ وایو ورکوجي د لیکل ته تر لیکلې دی او مهر بواله او مونږ ته سپارلیو دا د قصې مونږ مانی لوستل او د قصې وته کوي ټیک ده خو کلاول او خط قبل ول دا بالا کوي چې مخصم موجودين بخلاف سماع
القاضي په خلاف د اوریدلو د قاضي کاتب لرا یعنی قاضي کاتب خبر اوریدل لانه ذکر دا سما چې دا خو صرف د نقل لپاره لا للحكم دا د حکم د لپاره نوي لکشن صبر قرآن می ویل لک بر وګوري قسم قرآن وکړه په خلاف د دې مولوی صاحب د کاتب قاضي له چې گواهان راشي د کتابي حکمی کې او هغه د گواهانو گواہی اوري کني اوري حالانکه ال تخصم موجوده نوي نو تا خو ویل چې کله گواهان گواہی د گواہی ادا کوي گواہی ور کوي دا بل قبليږي چې کله خصم موجود وي ال ته نه دی موجود کنه نو جواب دار بالکل صحیح ده به ووري اعتراض خودغه شو چې دا کاتب قاضي چې کنه د گواهانو گواہی اوري خصم خو نه موجود جواب دار قاعده د غشانده خودم ردم ولې صاحب دا کاتب قاضي څخه فیصله خونه کوي کنه یار فیصله اخو صرف یعنی په دې گواہی فیصله نه کوي صرف گواہی اوري نو اوریدلو د گواہی د لپاره به خصم ضروری نه دی بلکې چې گواہی دی واوریدل فیصله کې الته به خصم ضروری دی اوس پوه شو بخلاف سماع القاضي الكاتب په خلاف د اوریدلو د کاتب قاضي چې هغه کله گواہی اوري وای ځکه لانه دا سما چې دا خو غره سره د نقل لپاره حکم د لپاره نه چې کله گواہی د حکم د لپاره ورکول الته خصم ضروری دی دا خو د حکم د ور گواہی نه ور کوي چا د لپاره گواہی ور کوي بس ته حاصل شو چې کاتب قاضي سره صرف د نقل د لپاره گواہی ور کوي هغه کې به خصم نه دی ضروری او دا بل چې دا چې گواہی اوري نو د حکم د لپاره اوري دلته ضروری دی قال قدرهم ولا فرمای فاذا سلموا الشهود اليه وسرا شي خبر الله شروع د قدرما کله چې شهود د تسپاری کنه الیه دی مکتوب قاضي تا نو نظر الى ختمه مکتوب قاضي با مهر ته وګوري چې دا د قاضي دی کنه به ودیو گواہی ورکی فاذا شهیدو کله چې دا گواهان گواہی ورکی څنګه وای پوره گواہی بده سی ورکی وا ورخه چانو کتاب فلان القاضي الک قاضي سے دا د پلان کې قاضي کتاب دی سلمو الینا من د سپارل دی په مجلس حکمه د فیصله په مجلس کې د قضاوت عدالت کې را تسپارل دی او قضائه او د قضا په مجلس کې وقروا علینا من تلوستلهم وختموا مهرم بوهلو د ټول قصې ورکی د مکتوب الهی په مجلس کې چې په دغه کتاب باندې گواهان گواہی ورکړي دغه طریقې بیان کړل دا سی وی جی منګه گواهان جوړ کړلو منګ ته ولوستلو علم پراله منګ به مخ کې به مہر والو به منګ ترا وسپارلو چې تا ته راوړو دا دی راوړم دی مہر دې که مہر دې مہر وګورئ چې کله دار څه وشي فتحه القاضي وسبه قاضي کلاو کی وقروا على الخصم خصم خو موجودي کنه منګ ولاله به کلاوي قبلې به خصم موجودي نو به خصم به ولولي چې ویل وسلو بس فیصله وډاری کوي او الزما لازم به کې بخصم باندې ما هغه څه فيه کوم چې په دې کتاب کې حکم حق دا قصه دا دام د طرفینو باندې چې منګ وایي ورکو هغه ولي کلو په منګ ولوسلو منګ به منګ په مخ کې به مهر والو دا قصې چې دي کنه دا چا بنز دي امام یوسف رحم الله دلته خبر اسانه راځي والله وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله اذا شهدوا انه كتابه چې قاضي ته کله ویل مکتوب الیه قاضي ته جی من گواہی ورکو دا دغه کتاب دی بس کافی ده او دا یې مهر دی روس به وای دام نه د ضروري چې دا مهر دی بسر دومره دی وای دای سره د کاتب قاضي کتاب دی بس خبره ختمه دا خبره چې منګه گواهان جوړ کړلو په منګ باندې ولوستلو به منګ کې مهر والو به منګ ته حواله کړلو دا کسی نه دی ضروري وګورئ گواہی باور کی چې دا دغه کتاب دی دا دغه مهر دی فس قبل او قبول به کلام مره ولم يشترط في الكتاب ظهور العداله لکبر وګورئ جی ولم يشترط هم سید قدرې مولادانی دی ویلي چې دا کتاب کله کلاوي توجه دې کې دا ضروری ده چې قاضي معلوم کی چې دا کم گواهانو د کاتب قاضي په مجلس کې گواہی ورکړي وا دا دلانو کنو قدرې ولادت دی بیان نه دی کړی نو دوه راي دي یو راي دا د مکتوب الیه قاضي چې کله د حکم نافذي د کتاب لولي کلاوي
حکم نافذي ترغه به نه نافذي ترڅو چې معلومات نه کړي چې دا اول قاضي کاتب قاضي سره چې کوم غوانو غوي اور کړي و چې عادلانو کنو د دې به معلومات کوي عادلانو علاوه حکم نافذي کتاب به کولاوي کني نه به کولاوي پوهیږي کنه به دوی مرایدا د مړ دي ته ضرورت نشته بس هغه کله گواهی اوریدلې د هغه به عدالتم معلوم کړي چې گواهان عادلان دي کني دی هغه برڅ کړي کنه نو پوهیږي به سید آدم علی سي ولا رائے دا چې دا دویم قاضي کله د کتاب کولاوي او حکم نافذي نو د دینه مخکې بل دې معلومات کوي چې کوم غوانو غوي ورکړي د عادلانو کنو سید ادا کا محقق ابن الحمام رحمه الله د غشن مراجح ګرځولې ګوري وتا کوم دې ولم يشترط او کا باب افعال لی ولم اشترط اخو نه ویل کی باب افعال لا باب تفعیل لی اشترط دغه دی مدا افتعال لی نه بس معلوم ټیک دیکھا ولم یشترط او قدری ملا شرط نه دی لګولې فی الكتاب په قدرې کې او مجهول خلاصې لګي ګوري ولم یشترط شرط نه دی لګېدلې فی الكتاب په قدرې کې ظهور العدالت چې ظاهر دي شي عدالت د گواهانو د چا د بار للفتح کله چې کلاو خط کلاوي بدی وخت کې خبر امن وروکړه پوه شي کنه سید آدم علیه السلام انه يفض الكتاب دا مکتوب قاضي به کتاب ورکلاو کی خو کله به رکلاو کی بعد ثبوت العدالت پس داغنه چې عدالت ظاهر شي په کتابت چاله کا گواهانو گواہی ورکړي وا عادلانو کذا ذکر الخصاف دغه شان مسله خصاب ذکر کړي او وجه څه وجه دار کله کله کساس سوچ وی خصم گواهانو باندې رد وکي به مدعی نور گواهان راوري د سیده کنه ده نڅوي لانه ربما يحتاج الى زياده الشهود ډیر کرته احتیاج زیاتو گواهانو ته ځکه په دغه تیارو باندې خصم څه کړي رد کړي او زیات گواهانو ته چې حاجت شو د کار بالا پوره کیږي و انما يمكنهم ادا وشهادت او ممکن دی دیو لراده شهادت بعد قیام الختم چکلا ختم قائم وي څه مطلب لالی کړي نه سپړدلی اب خل خبره مله پوره نه دا کړي منګه دا خبره وکړه کنه چې د لیکلو د سپړدلو نه مخکې د فیصله نه مخکې به عدالت معلومي ولی دا لیکل چې د قاضي مکتوب الهی سپړی کنه موږ ولدا په حکم د چا کې دي د شهادت کې دي په حکم د چا کې دي او شهادت کې کله خصم څو کې رد وکي نو به نور غواهانو ته ضرورت شي هیڅ نه نو ته اول معلومات وکړه کدا غواهان ټیک نه شوي چې نور عادلان غواهان سړی راوستي نو کبه دې رد وکي چې به نور غواهی ورکي وس پوه شولې او ممکن ده دیو ته ادا د شهادت چې ممکن شي د نورو غواهانو ته اداي د شهادت بعد قیام الختم پس تاغه نه چې لا ختم لا قائم وي ښا چې ختم قائم وي او د خصم رد کړي چې به نور غواهان خو غوي ورکی کنه نو که نور غواهان نو او د ختم کلاو کو په دې رد وکړو نو به ختم امو هرم ختم کړلو نور غواهان چې اوس راځي به خو قصه بدله شول پتن لګي پیږي کنه چې د ختم د کلاو نه مخکې نور غواهان حاضري کچری د عادلان نه وانما يقبله المكتوب اليه اذا كان الكاتب على القضاء لکبر وګوري او سوال دا دی مسله دا ته صاحب دی بل مسله ذکر کړي دا دویم قاضي چې دی کنه توجه ده لکه دا با دا مکتوب خط به ال قبلی دا کتاب چې دا لا ژوندۍ د سی وای چې دا لا په قضاوت قائم چاته چراله غلې ده کغه د قضاوت نه ختم شوی مړو مثلا یا معذول شوی لیونه شوی او اوس دغه بنوم خطراله نه خو امر رعایه ګرځیدل دي نه اوس فیصله کولای شي دا ضروری ده کم قاضي ته چې خطراله چې هغه په قضاوت باندې قائم وي کوم ورې ودم وانما يقبله المكتوب اليه قبل اي بدا كتاب المكتوب اليه قاضي بقبل اذا كان الكاتب على القضاء شی مولټ ویل یا
اکبر وګورئ توجه مکتوب الیه قاضی لا په قضاوت دی دا به لیکل د کاتب قاضي کله قبلې چې د لیکل را ورسیږي او کاتب قاضي یار ما مکتوب قاضیات کو کاتب قاضي لا قاضي وی نو کاغه د لیکل را رسیدلو نه مخکې مړو یاغه معزوله شوی یاغه لیونه شوی او د توس لیکل را ورسیدل دا خو د عام رعایه لیکل وترال اوس به فیصله نه کوي اوس صحیح شو کنه وګورئ ورانم ویلو وانما يقبله قبل اي بمكتوب اليه قاضي اذا كان الكاتبون القضاء کله چې کاتب قاضي په قضا وي حتی لو ما تک چې کاتب قاضي مړو او عزل او عزل یا معزول شوی او لم يبقى یا لند دار چې نو باقي باتی اهل القضاء قبل وصول الكتاب د کتاب رسیدلو نه مخکې د اهلیت ختم شوی نو به چې مکتوب الیه قاضي لا يقبله ابين قبل به لا يقبله لانه التحق وجد د کاتب قاضي خو په دې صورت کې په واسطه شلو به واحد من الرعايه یو عام رعایت جوړ شو هر چا کتابت خو څوک قاضي باندې قبلې ولهذا دغه وجد لا يقبل اخباره قاضيا عبارت څنګه لیکل لکه لا او به ورپسې څه لا يقبل شو دغه وجد مولوی بر وګورئ کله کده سه صورتو چې دا قاضي چې مکتوب الیه قاضي دا په کوم علاقه کې قاضي دی د علاقې نه علاوه بل علاقه کې ناس تولیکل وتر ورسید الله به نه قبلې ځکه دا د خپل وضع امر عایه دی یا کاتب قاضي چې دا کوم ځکه قاضي دی غینه علاوه د بل زین لیکل کړي دي به هم نه قبلېږي او یا دواړه د څه کې ناس دي چې حالت د دواړو یو ځکه د یو قضاوت نشته بلکې د بل نشته یو لیکل وکړل او دی بل لرال اوس هم نه قبلېږي دا خود سیدی لکه یو عام رعایا لیکل کوي بل ته هغه به خپل لیکلو باندې چې بل ته ولېږي ابل د په لیکلو باندې په بل حق لازم ولې شي خبرو پیږي کنه دغه وجه چې نه به قبلېږي خبر د یو قاضي اخر بل قاضي باندې په غیر عمله چې داغه په عمل کې نه څه مطلب تزکی چې هغه التقاضي نه او في غير عمله ما يد چې کې دواړه چلته دواړه قاضین نه وکذالک دغشان لو ما تداد مسله وخت بیان کړی دا کچری لو ما المكتوب الیه چاته چې لیکل را لیکل غمړو اوس دغه به بل قاضي شوی او هغه لیکل را ورسید الله هغه نشي نافذ ولیکا خبره می وخت کړی و وکذالک دغشان لو ما کچری مړو مکتوب الیه قاضي ها یو صورت دی د سی لیکلي کړي د کاتب قاضي لکه زه ولیکم چې د ازمالي کل شری د خالد تدي چې د پلان کې د پلان کې علاقې قاضي دی او یا هر غچا تدي کوم چې د معذوروالي نه پس د بځیا باندې جوړ شوی هغه تدي بس به ټیک د کدا او د تې کدا نو به چې کوم یو هغه ته وي پوه شولې به وګورئ الا اذا كتب الى فلان ابن فلان خالد چې قاضي د بلد کذا د لیکل زماغه تدي او و الى كل من او هر غچا تدي يصل اليه من قضاة المسلمين چې مالک له ورسیږي هغه د مسلمانانو قاضي وي هغه تم دي ندي صورت کې لان غيره دا غیر قاضي چې صارت طبعا له دغه معلوم قاضي بځي باندې دغه تبع وګرځیدلو او دلته مولوی ما تاسو ویلي پنځه شرایط ضروري دي شروع کوم ویلي من معلوم الى معلوم نم ویلو کنه او دلته معلوم نه معلوم ته دیم نو دا کاتب قاضي معلوم دی چې د چلیکل غم ته معلوم دی ویلو کنه الى فلان ابن فلان دا سی ویلو او هو معرف او دا خو معرب دی دا کوم دی چلیګلیو یو صورت جایز نه دی چې زه د سی ولی کما چې زه لیکل کوم مثلا د اسلام آباد هر هغه څوک چې قاضي زه هم مجهول شو څوک دی یعنی دا مې پکې ونه ویل چې خالد ته او هر هغه څوک ته چې د بځي دا مې پکې ونه ویل پتن لګي پوه شوي کنه ور دوه صورتونه شو یو دا چې زما لیکل خالد ته دي او کوم چې قاضي د بځي جوړ شوی د مسلمانانو به صحیح شو اگر ډایرک د څه ولیکم زما لیکل چې د مسلمانانو قاضي ته دي چې تل څوک وي وسخه مجهول شو وګورئ بخلاف ما اذا كتب ابتداء د څه ولیکي الى كل من يصل اليه دلته من معلوم شو خو الى معلوم تنشو اول صورت کې چاته مو الى معلوم تمو
علامه علی مشایخنا بدی من زمن مشایخ رایدا ولی لانه غیر معرف دي صورت کې دا الى معلوم نشکنا مجهول ته دي ولو کان مات الخصم او کشر خصم مړو لیکلو رسیدلو نه مخکې اتباق نه کوي دا غوړه صبر وغواړي ينفذ الكتاب بنافس کې علاوه رثي باندې لقيامه ځکه وارث قائميږي په مقام د مورث باندې نو ولا يقبل كتاب القاضي للقاضي في الحدود والقصاص دا څلورمه مسله شوله دا درېمه د وګدا وکا څلورمه دا د مولسم په حدود او په قصاص کې به کتاب القاضي للقاضي نه قبليږي ځکه په شبهات باندې ختميږي او د کې خو خامخا شبهه شتري کې چې لیکل چا بدروغ کړي مهر بدروغ والی ولا يقبل نبا قبلي كتاب القاضي للقاضي في الحدود والقصاص ولأن فيه شبهة ځکه بده کې شبهه البدليه شبهه بدلیت دا چې بدل چا دا کار کړي او یې خط بدل کړي فصورك الشهاده على الشهاده لك شهادت على شهادت حدود او قصاص کې نه قبليږي وجه ولأن مبناهما بناد حدود او قصاص چې د مولسبه على الاسقاط ابدي چې دا حد او قصاص ختم کا او ته شهادت على شهادت یا کتاب القاضي للقاضي کی کوشش کې چې خامخای نافذ کی دا ټیک نه ده وفي قبوله سعي في اثباتهما کته قبلین او به کوشش ته د دوړو په حدود او قصاص په اثبات کې دي